ان الذين بشکها کسان آمنو چې ایمان راوړو ثم کفروا بیا کفر وکړو ثم آمنوا بیا ایمان راوړو ثم کفروا بیا کفر وکړو ثم ازدادوا بیا دوی زیات شول کفرن په کفر کې بیا دوی زیات شول په کفر کې لم یکن الله نو ندی الله پاک لیغفر لهم چې مغفرت کی بخنو کی دوی ته ولا لیهدیهم او نه روان کړي دوی لره سبیلا په حق لاره باندې نو چا چې ایمان راوړو بیا کفر وکړو بیا ایمان راوړو بیا کفر وکړو نو وی چې د دینه مراد منافقین دي منافقین د دینه مراد دي چې منافقینو به ښکارا ایمان به خپل ظاهر کو بیا به چې کوم دی کفر وکړو قرآن مجید کې سوره بقره کې چې کوم دی تیر شوی دي کنه وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هر کله چې دی ملاقات شو ایمان والا سره مسلمانانو سره ملاقات کو نو دی بو دی آمنا موږ ایمان راوړی وإذا خلوا إلى شياطينهم اور کله چې دی روان شو خپل شیطانانو تخپل مشرانو ته یا بدی یوازې شو د خپل مشرانو سره نو دی بشوي قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون موږ استاسو مرګري موږ مسلمانان نه موږ استاسو کافران مرګري مستهزئون موږ د مسلمانانو پورې ټوکی کو نو دی به کله خپل ایمان ظاهر کو مسلمانانو ته او کله به کفر وکړو نو بعضی مفسرین چې دینه مراد منافقان دي او بعضی مفسرین وی چې د دینه مراد اهل کتاب دي ان الذين آمنوا بشکها کسان آمنو چې ایمان راوړو نو اهل کتابو ایمان راوړو کنه په حضرت موسی علیه السلام باندې او عیسایانو ایمان راوړو په حضرت عیسی علیه السلام باندې يهود ایمان راوړو په موسی علیه السلام باندې ثم كفروا بیا کفر وکړو د سخی عبادت وکړو په سره کفر وکړو وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم نو فرمایي چې ان الذين آمنوا بشکها کسان چې ایمان راوړو يهود ایمان راوړو په موسی عليه السلام باندې ثم كفروا بیا کفر وکړو د سخی عبادت وکړو سلوی خرج موسی علیه السلام کو هیتور ته تلو او د سخی په عبادت کې مشغول شون د سخی عبادت وکړو ثم آمنوا بیا ایمان راوړو توبه وباسله وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم وتاسو توبه وباسه خپل خالق ته فاقتلوا أنفسكم او توبه د دې داوا چې تاسو خپل ځانونه قتل کړئ یو بل قتل کړئ یو بل قتل کو نو توبه قبول کړه الله پاکو نو ثم آمنوا نو بیا ایمان راوړو توبه قبول شو نو ایمان راوړو ثم كفروا نو بیا کفر وکړو نو بیا څنګه کفر وکړو عیسی علیه السلام الله دنیا ته راولېګو نو د حضرت عیسی علیه السلام نه انکار وکړو د عیسی علیه السلام په انکار باندې کفر وکړو ثم ازدادوا بیا دی زیات شول عیسی علیه السلام پس ورستو شپږ سوه تقریبا کاله پس نبی علیه السلام راغی کنه نو چې نبی علیه السلام راغی دا غنه هم انکار وکړو نو چې د نبی علیه السلام نه انکار وکړو نو ثم ازدادوا نو دی زیات شو کفرن په کفر کې د يهود زیات شو د عیسی علیه السلام نه انکار وکړو کفر وکړو خو چې د نبی علیه السلام نه انکار وکړو په کفر کې زیات شو ډیر مخکې لاړل نو چې په کفر کې لاړل نو لم یکن الله نو ندی الله پاک چې لیغفر لهم چې مغفرت کی بخنو کی دوی ته ولا لیهدیهم او نه روان کړي دوی لره سبیلا په حق لاره باندې نو د دې آیات دا مطلب نه دی چې دوی توبه نه قبلېږي یو سړی ایمان راوړو بیا کفر وکړو بیا ایمان راوړو بیا کفر وکړو بیا ایمان راوړو بیا کفر وکړو مطلب دا نه دی چې توبه نه قبلېږي توبه دی خامخا قبلې کو دی توبه وباسي نو د الله پاک قانون چې کوم دی هغه اوس هم موجود دی توبه قبلېږي خو د دې آیاتونو مطلب دا دی چې دی الله دومره خفه کړی دی چې دی ته الله د توبې توفیق نه ورکوي بار بار په دې کفر ته تلو باندې د دینه د توبې هغه توفیق چې کوم دی هغه الله پاک سلب کړی دی ته توبې توفیق په نه ملاوي کو چر یو کس را پاسي او الله ته توفیق ورکړي ته توبه وباسره نو الله توبه قبلي دا نه چې الله توبه نه قبلي خودی ته توبې توفیق نه ملاوي په بار بار کفر ته تلو باندې بار بار دی کفر ته لاړل بار بار دی مرتد شو نو د بار بار مرتد کېدو د وجنه او بار بار د کفر کولو د وجنه د دین الله د توبې غ توفیق سلب گئی دی بیا توبې طرف ته نه راځي نو فرمایي چې ان الذين بشکها کسان امنوا چې ایمان راوړو ثم كفروا بیا دوی کفر وکړو
کو يهوديان ته مراد شي چې خطاب يهوديانو ته دي نو ان الذين امنوا بشکه کسان چې ایمان راوړو په موسی عليه السلام ثم كفروا بیا دوی کفر وکړو د سخی په عبادت سره ثم امنوا بیا دوی ایمان راوړو په توبه سره یو بل قتلولو سره ثم كفروا بیا دوی کفر وکړو د عیسی علیه السلام سره عیسی علیه السلام نه انکار وکړو کفر وکړو ثم ازدادوا بیا دوی زیات شول کفرن په کفر کې یعنی د نبی علیه السلام نه انکار وکړو نو دی وجنه په کفر کې زیات شول لم یکن الله نو دی الله پاک لیغفر لهم چې الله پاک بخنو کی دوی ته ولا لیهدیهم او نه روان کی دوی لرا سبیل په حق لار باندې د جنت په لار باندې بدین زی ځکه چې دې ته توبه توفیق نه ملو شي دی په کفر باندې مړ شو نو چې کوم سړی په کفر باندې مړ شو نو دا کس باندې د جنت خوشبوئی دا چې کوم حرامه ده همیشه د وره په جهنم کې وي